تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک کې تر هغه تا د نبوت ملاویدو پورې راورسېدو چې الله رب العزت ورته د 40 سال په عمر کې نبوت ورکو. لومبی وحی راغله، بس د دې لومبی وحی نه د نبوت آغاز شو. دینه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا د اسلام تبلیغ شروع کو، او دینه پس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومبی دعوت وی خدیجة الکبرى رضی اللہ عنها تا ورکو. نپا زنانو کے لومبی اسلام ہمدی خدیجی رضی اللہ عنها قبول کو، کہ کمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لومبی بی بیوا. داغین پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وإذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا اسلام دعوت ورکو چه ملگریا دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زوانای ملگرے ہوئی. دیتی پا عمرون کے لگ لگ کشرانو. ابو بکر صاحب تی تقریباً 2 کالا، عمر صاحب تی لگ دیر کشرو، و دای دا زوانای ملگریو دا ورکوالی. نو ابو بکر صاحب ته وایي چې ملګریا دغه شان الله رب العزت ماته پیغمبري راکړه. دا ټول حالات ورته ووایي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم په دغه خبرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړ ته بس پیغمبر یې، ته دروغ نه وایې. اوس علماء لیکي دي چې ابو بکر صاحب داسې په اسانه ایمان څنګه راوړ چې یو کس ته دعوت ورکړې او د پلار نیکه د دین نه راړې او دومره په اسانه هغه ایمان نه راړي. د دې شاته به څه وجه یې هسې نه راړي داسې ډایرکټ. هغه ورته چې سوچ کوم، مانه وخت راکړه، ما ته څه داسې وښایه. وایي ابوبکر صاحب مخکې د ځوانۍ په حالت کې چې کله خو دغه سفر کې ته تجارت کې نیو مکان ته ورسېده چې هلته وایي دی یوازې و. نو په ده باندې زوی توپان راغی. وایي چې زوی توپان پرې راغی نو ده چېرته پناه اخېسته. نو دې لاړ یو ځانګړې ایریا دی کې دننه یو علاقه ښکاري رڼاو ته کې پکې. وایي دې هغه ځای ته لاړ چې لاړ هغه ګرجه وه، د عیسایانو عبادت خانه وه. وایي چې هلته لاړ ته ورډبئ، ای ورته دروازه نه کولاوئ. وایي د شپې د هغې قانون ده چې دروازه به یې نه کولاوله ګرجې. وایي د هغې ته کوم نوکر ولاړو خادم یې ورته نه بره نه و چې څه کې څوک یې. وایي دې ورته چې دغه شان د مکې نه راغلی مېلمه یم، خو زوی او توپان دي، دې نه لږه پناه اخلم، ما لږه پناه راکړئ ځان سره. وایي هغه ورته چې مونږ خو دا ټایم د ګرجې ور نه کولاوو، دروازه نه کولاوو، خو درېږه زه د خپل مشر نه تپوس کوم چې کوم د ګرجې مشر دی. پادري به ورته لاړ، هغه نه تپوس وکړو. وایي هغه ورته چې زه دا مېلمه وینم چې دا مېلمه دی څنګه، چې د قابل دی د پرېښودو که نه دی. وایي چې پادري راغی ویې کتل چې بهر ابوبکر رضی الله تعالی عنه ولاړ دی. نو یا کس ته و چې دی رادننه که، دا کس ته بغیر د ایسارېدو والا نه دی، رادننه که، دا خو ډېر معزز سړی دی، ګرجې ته یې دننه کړو. وایي د شپې دپاره یې والا ښه کمره ورکړه او ښه بندوبست یې والا وکړو، خوراک یې م ورکړو. په سهار
وی ابو بکر سے خیار سڑو وی دی پادری دو چی تا زما دا سی خیال سنگا ہو ساتھ تا سر و زما چی تا واسطہ ندر آگلے تما چی تا لیدے نی او ندر ستاسو پا مذہب کیم نو تو زما دا سی خیال سنگا ساتھی وی آور تو وی چی دستا خیال دی وجہ نساتا وی دنا سے 1900 او یو کمری تے دن نکو اگی کمری تے دن نشوی برتوئی دری بوتانی و درولی دی یو تے دی بوتان کو اوپر چوی قتل نوی پمیز کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا شکل یو بوت جوڑ کرنے خی طرف تا دل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بوت تے او کس طرف تا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بوت تے یو تے دا کسان پیجنی ویا اور دے چے آو دامیا لنبے کا زیم سم طرف تا میز کے زمون میں یو بل مل گرے دے محمد نو میرے او دی الٹا طرف تا میں بل مل گرے دے عمر نو میرے یو تا وی چی دا میاندنی کس پتاسو کے پیغمبر دے دا آخر زمانی پیغمبر دے دا من تخپلو کتابون نخیر آغستی دی دی پا دی پن کڑیر ماہرو دی تبوی چوی چاپا یادم دی او کس تصویر یاد کچ یرا دا من مخ کے او شل کارا پندوس کارا مخ کے او کس مر شوے دے دا دی شکلو دا سی استرگیوی دا سی پوزوا دا سی مخو دا سی کس مڈول بے چورتا یاد کو دی با اخ کسی تصویر جوڑو پا یادا بغیر ٹیکنالوجی بغیر سے تصویر لیدو دی بوم اخ کسی تصویر جوڑو دا دیر ماہر ہو دی کو پخبل کتابونو کے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخی نخانی ویلی وی دا غد ملکر نخی ویلی وی نباغی بیناوی دا تصویران نندل کردی دی دا میندنے کس تاخیر زمانی پیغمبر دے دا سم طرف تا کس پہ لنبے مل گرے دا بلے بل مل گرے دا سم طرف تا جولار دے دا تی دا بڑنبے خلیپای دا مسلمانانو دا بل بے دویم خلیپای نو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس لکی اخ کا خبر ہوا کہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے با اللہ پیغمبر کئی دا عام کس نرے کوئی ڈارے کہ اسلام دے قبول کو دے نا پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی پر تربیت کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خودے لا وڑو کیوں لا بالغ شوے نرے دلما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیال ساتھ علماء جی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرولو داغی مائدہ وجہ لکی چھے ادب لار ابو طالب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑیر خیال ساتھ لو دیر خدمت والا کڑو دیر سخت ورسر تیرے کڑوی داغی احسان ختمول دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پروری زیمہ پخپل آغستی وقوی دے بزر ساتم زان سر دا تربیت پدکو نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ با نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پزان دے چا احسان نرے پر خودے چا بور سر احسانو کدا آگے ڈبل احسان بے ور سرکو دا چا احسانی پا مخبت مکوئی نرے پر خودے خواہ او احسان کون کے او دیر احسانات میں پخل کو کول او بل احسان ہی رون کے نو چا پر سر معمولی احسانو کو داغے ڈبل احسان خبے ور سر کول محترمو دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیم دعوت ورکو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو خپل پلار سره مشورہ وکړه چې بابا توام تو نه پوهیږم بابا توام علی رضی اللہ عنہ د ماشوموالي نه وخیا ډیر وخیا ابلار ولی چې بچی دې رسول دې ته صحیح وی کنه دیو معنا ابو طالب سے پورته خپل وی چې په ایمان راړه نو علی رضی اللہ عنہ په ماشوموالي کې مسلمان شو یې ماشومان کډم به اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ قبول بیا د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ناغه غلامان کډم به اسلام قبول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تربیت کیا غم وڑو کیو هغه اسلام قبول کو نداړو به خلق د اسلام خان دین پس د اسلام دعوت شروع شو خو په پټه بچی د اسلام دعوت یو صحابي
حضرت ارقم رضی اللہ عنہ دا په کور کې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته درس و تدریس کو دعوت په چلو صحابه به راغونډو لکه په دین تعلیم ورکو دا د اسلام لومبه مدرسه واخه دار ارقم یعنی کور د حضرت ارقم رضی الله عنه د دین د لومبه اسلام اشاعت درس و تدریس دا ټول سره دین شروع شي دینه پس اسلام خوریدل شروع شو صحابه را دننه کېدل دار اسلام تا خلق زیاتېدل چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان راړو هغه تقریبا 40 نمبر مسلمان بس هغه اعلان وکړو نن نه پس په مسلمانی پټل رانا بیت الله تا تورې راواغستا نن نماز پر اسلام اشاعت ښکارا کیږي او کچا کی زوري را میدان ته دي شي که خزه کونډې دل غواړي او مینډي بیا وراده کېدل غواړي را میدان ته دي شي داس اعلان او جرأتمند اعلان وکړو پس د دینه پس اسلام اشاعت شروع شو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخکاری طریقې سره کو خود کافرانو زور او زیات اکثریت خدا غيو کړ ډېر تکلیفونه په ورکو دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تم دیر تکالیف ملاو جو عمر رضی اللہ عنہ تم دیر تکالیف پخبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر سخت تیرے پہ اگر سیرت بیل زان لوی باب دے ایدنو گزیگو اگر بیل باب دے بیا زمون خبر دیر ہو دیگی زمون دے درس و تدریس مقصد دارے چستا سو بزین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی آئی تصور لگ راشی مختصر ہم دا کہ ایتا کو بیادون بیا خبر دیر ہو دیگی هغه بیا درسونه پکار دي زما مقصد خدا و چې درس په شروع کړي سیرت مطابق زموږ استاد حسین کې بده نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا زندگی مبارکه ورکواله او دا غي نور زندگی ته بلګ ذهن کې راشي لږ خبر بشو نور خو سیرت باب بیروګت باب دی ایدا کو کوزیګور په غوړ کتابونه دي سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ پدری جلد کے ډېر غټ سیرت مصطفی مولانا ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ لیکلی دی هغه ډېر غټ بیا دا شان نورم د سیرت ابن هشام دا شان نورم د سیرت غټ کتابونه دي هغه ته بیا کوزیګو بیا دروس دی روک دیگی موږ مختصر بد نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی مبارکه لگ مطالعه کو رستا صبح علم کې سره شي مونږ هم لګ پوي شو نو محترمو دې ځای نه اسلام اشاعت شروع شو بیا د کافرانو زور زیاتو طاقت ور سره نو چې کله هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تکالیف شروع کړل تر دې حدا چې اخیری میټینګ کو چې بس ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر آفرونه وکړل مختلف قسمه لالچونه به ورکول چې دا لکو خو لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته اخیری وی که یو لاس کس پګمای راکې بل لاس کس نور راکې بیا هم د دې خبرې نه د لا اله الا الله کې زمانه کې دوه ولریم ایا پرونه ورکول د مکه خاندان کې د واده کو سردار کو دی هر سرستا په لاس په زمون خودی خبره نه منش زمون تابوتان مکان ځا د دې مخالف کېگا زمون د دین تابع شه لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی اخیری وی تاسو یې کا اخیری مر دا یو لاس کې سپوږمۍ بلکې نور راکې نوم نه منی کېږي نو محترمو بس کافرو ته پته ولګه چې دا کس کو منی کېدو ولا نه دی چې منی کېدو ولا نه دی بس ای ول اخیری د مرګ پلانینګ جوړ کړو نعوذ بالله شهید کوه تقریبا وای د سلم الکان راجا مکل قبیلو دار قبیلی نے یو کس راوستو وای چې بیا داوا بچانے کیږي سلو قبیلو نے بسو بدل لګي د هر یو قبیلی نے یو کس واغستو خزوان چې بس دې قتلو دې ختمو دا میشن ختمو ولیکن دا میشن خو الله مخکې بوتل غوښتل استاسو پلان به ختم نه کی الله ورته وای اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے ہجرت حکم کو هغه بیا ځان لا نه هجرت اللہ ورته هجرت حکم کو
نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملګرتیا کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت روان شو. هجرت وکړو مدینه منورې ته. بیا د اسلام ډیر بنیاد او ډیر اشاعت دا د مدینه منورې نه وشو. التنا خلق بیا شروع شو د اسلام اشاعت. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختلف بادشاہانو ته خطوط لېږل. بیا دینه پس غزوات رالل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ډیرو غزواتو کې هغه کې د علماء اختلاف ته، سو کوئی 27 کی، سو کوئی 28، سو کوئی 29 غزواتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل شرکت وکړو. دا شان جهادونه وشو، د اسلام اشاعت هم شروع شو او جهادونه هم شروع شو. خلق برادر اسلام کې به داخلېدل. د دغه ځای نه بس اسلامي اصول شروع شو، اسلامی نظام شروع شو. د مدینې نه صحیح بنیاد کې خود وشو. بیا فتح مکه وشوه، مکه فتح شوه. د هغې نه پس د دوی چې کوم مشرانو لکه ابو سفیان صاحب دي، داسې نور ډېر خلک، عباس رضی الله عنه، دغه شان داسې قسمه خلک هم په اسلام کې داخل شو او د اسلام اشاعت ډېر په تیزۍ سره شروع شو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر مبارک تقریبا 63 سال سره نیمه د پاسه خلق علما خی، خو 63 سال به وو چې دې ته عمر ورسېدو. نو اخیری حج وکړو او د حج نه پاسې بیا حجت الوداع خطبه فرمایله چې د هغې ډېر غټ غټ نکات دي، هغه بیا ځان د تاریخ دی، تاریخي خطبې وکړه. هر چا یې په هغې خطبه کې خپل حق ورکړو، هر چا یې خپل حق ورکړو او دا یې ورته ووایي چې ما تاسو ته دین راورسو. صحابه ورته تاسو دین راونه رسو، تاسو بلکې د دین پوره حق ادا کو. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته نه اسمان ته ګوته ونیسله، یا الله ته ګواه اوسې چې ما خپله ذمه وکړه، خپله ذمه داري مې وکړه، خپل وس مې وکړو، دا خلک ګواه دي، ته ګواه اوسې یا الله. بس دغه ځای نه دین پوره شو. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دغه ځای نه دین ختم، د دین بنیاد کېښودی شو او دین پوره شو، دین پوره شو او قرآن مجید نزول ختم، قرآن مجید نازلېدل پوره شو. قرآن مجید محترم په 23 سال کې نازل شو. ټول قرآن مجید تقریبا 23 سال واغستل، په دغه ځای نه پوره شو. چې قرآن مجید پوره شو، دین پوره شو. دین خو ټول د قرآن کې پروت دی که نه. چې دین پوره شو بس صحابو ته پته ولګېده چې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا کې نه پاتې کېږي، دین پوره شو. الله په خپله وایي چې اليوم اکملت لکم دینکم. نو بس بیا ضرورت خو نور څه نشته، بس اوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاتې کېدل نشته. دې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات د 3 کال عمر کې وشو او د دې نه پس د اسلام اشاعت د خلفای راشدینو په لاس وشو. خلفای راشدین د دین اسلام ذمہ داری واغستا او الحمدلله په یو صحیح طریقې د اسلامي نظام روان کو. نو محترمو دا چې د مختصرون ته کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک دغه موږ غټه غټه خبرې پرېښودې، غټه غټه واقعې پرېښودې. ای ته تاسو ته ما ووایي که ای واقعات ته او هغې تاریخ ته کوزېږو نو بیا دا زمونږ د دروز ډېره سلسله اوږدېږي. دا ما وایي چې زمونږ استاد اوس لږه ذهن سازي لږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارک نه خبر شو. دا شان محترم ما وایي چې زمونږ ذهن کې د هغې د زندګۍ د تصور راشي. نن سبا مونږ ګورو ډېر خلک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت نه دي خبر، د هغې د زندګۍ نه دي خبر چې دا زندګي څنګه وه. تپوس چانو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل نومزو ډېرو خلکو ته دا پته هم ني. مخکې لاهور کې شیخ ادریس سے فرمایي یو پرچه کې سوال راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت نوټ ولیکئ. نو سیرت کې اول چاله نوم نه ورته،
ډیرو خلکو به صرف صلی الله علیه وسلم لیکو، د سیرت نه نور خبرونه مې نه ورته. او ډیرو خلکو په کې لیکلي چې لاهور کې پیدا شو، کراچۍ کې پیدا شو، سیالکوټ کې پیدا شو، دا قسمه پته چاته نه وه. دا جان شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه، شیخ حسن جان سے ډیر مشهور سړی و، الله دې مغفرت وفرمایي. هغه فرمایل چې کله مدینه منوره کې کوم یونیورسيټي کې ومنده مې یو وکیل راغی، ما ته چې دلته څوک یې؟ ما ورته دا شان پلان کې مو د پلان کې راکې ورته دلته څه کې؟ ما ورته چې علم کوم. یا ته چې تاسو لازم دې ضرور نه منی شي، خلک کم دی ته ورسېدل، خلک سپوږمۍ ته وختل، تاسو هم دې ضرور پسې انختی. ما ورته یا سپوږمۍ مونږ تاسو ته پرې خو دې راکنه، مونږ په سپوږمۍ څه کوو، مونږ دا زړې خې دي. بیا راته دا وکیل وایي چې دا راته ووایه چې دا پیغمبر چې کوم د کوم ځای پیدا و؟ د سیالکوټ کې پیدا و، لاهور کې پیدا و، کوم ځای پیدا و؟ ما ورته ویلې دا ته پته نشته. یا دوی چې زما په خیال خو سیالکوټ کې پیدا و جوړې. ما ورته چې کم بخته ما ته خو وایي چې زړې یادې په خپل د دوره نه خبر چې کوم ځای پیدا دی. دوی غوسې کړم. محترمونه خلک نه دي خبر د سیرت نه، ما چې لږ ډېره ذهن سازي وشي. بیا چا تپوس کې زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې څومره وې، دای زندګي څومره وه، بچي څومره، پته نشته. محترمو زندګي ټوله 3 کاله وه، ډېره مختصر زندګي وه. ودونه یې ټول 11 کړي دي، بیبیانې 11 وې. دې کې پیغله تقریبا صرف حضرت عایشه رضی الله عنها وه، نور ټولې کونډو سره او دغه شان پرېښودې شوې وې پکې، دی سره نکاحګانې کړي دي چې دغه رسم ختم شي چې خلک کرکنه کوي سباله. او بچي محترمو کتابونو کې راځي بود یې کوم اختلاف دی، خو و یادېږي 3 زامن او 4 لورګانې دا یادېږي. محترمو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت مونږ مختصر خاکه بیان کړه، اسې ډېر مفصل دی، پای کې مونږ په میاشتو هم لیکي، په کلونو هم لیکي، نه خلاصېږي. هغه یو جامعه زندگی وه، یو جامع اصول د زندګۍ پکې پراته دي، ولیکن موږ هغه ویلی نه شو، وخت ډېر غواړي، ټایم دومره نشته. نو چې زموږ د ملګرو خاص کر زموږ په خپله لږه ذهن سازي د سیرت باره کوشي. الله رب العزت موږ ټولو ته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت مطابق زندگی راکړي. دا مختصر دروس دی الله رب العزت زموږ ټولو په عمل کې راولي. الله رب العزت موږ ټولو ته د سیرت په آګاهي را نصیب کړي چې د هغوی د سیرت نه خبر شو. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.